الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې زه موجود ما په جنگی پورا محله ګل باچا جی په ګلۍ کې ما په پېښور کې دننه د سپلۍ کاروبار مشهور بازار جنگی پورا چې دی وخت کې جانا پہچانا نوم دی په ټوله دنیا کې دلته کې سپلۍ جوړیږي او خرڅیږي. یو طرف ته په دې ارګرد علاقو محلو کې سپلۍ جوړیږي او بل طرف نه په بازار کې چې دی بیا هغه سپلۍ راځي او خرڅیږي. موږ سره موجود دی د پېښور د ضلع د لیبر چې کوم دا لیبر د سپلۍ جوړي د دې صدر محمد عارف را سره موجود دی. راځي چې د دې نه په د حالاتو باندې او د لیبر چې کوم مسایل دی په دې باندې دوی سره خبرو وکړو. دا راته وایي صدر صاحب چې موجوده حالات دي، یو طرف ته ګراني ده او بل طرف ته ستاسو کوم دا کاروبار دی دا یو هنر دی، بهترین کار دی. کوم ستونزې دلته کوم مشکلات دي دلته کې؟ ډېر دا مشکلات دي چې مخکې به دا کم کار رونق به بازار به ګرم و، په کوڅو کې هم خلک خوشحاله و، بازارونو کې هم خوشحاله و. په دغه سپلۍ باندې راشي 1 روپۍ ټیک په موږ 100 ګران شي، موږ سپلۍ جوړه کړو، محنت پې وکړو. دا لیبر کسان څومره دلته موجود دي موږ سره تقریبا 17,000 کسان دي زموږ د خواشه کې. دا چې سپلۍ جوړه کړي په بازار کې وکړو، هغه ریټ نه کوي او چې سودا ته ورشو موږ د هغې ارزانه راکوي نه. نو موږ د حکومت یو سوال کوو چې په دې خلکو باندې خپل نظر واچوئ چې وایي تاسو په 1 روپۍ ټیکس زیات کوئ، اول ته به موږ باندې 20 روپۍ زیات شي، هغه به موږ کوم ځای نه دغه کوو. اخر موږ غریبي ده، ټول مزدور کار د لاس دی، د لاس مزدور کار داسې یو کار دی چې هغه ماښام به کوي، سهار به کوي، ماښام به ریبي. په دې زموږ دا سپلۍ دې ټایم کې په افغانستان کې، په پاکستان کې، په بهر ملکونو کې الحمدلله ډېر تیز روانه ده، په نوم سره روانه ده. وایي چې چا نه تپوس کې پېښوري چپلي، پاکستاني چپلي. نو په دې کې موږ د حکومت ته سوال کوو چې دا زموږ سپلۍ بار موږ سوداګانې لږ ارزانه کوي، لږ زموږ د مزدورانو ته اوس موږ په سپلۍ باندې خپل ځاني 2000 ولګو، نو موږ له زر نه کوي. نو زه موږ دا جاړو چې په دې کې موږ به کوو څه لبن را باندې ګران، سرمن را باندې ګران، میږ ډبې به په 200 روپۍ ډبې، په هغه هم په 300 شو. هغه بکل به هغه موږ هغه شو په 100 روپۍ ډبې، هغه هم په 300 شو. نو موږ به دا سوچ کوو دې سپلۍ کې موږ څه برابر وو، یو شی هم نه برابرېږي زموږ پکې. ولې چې دلته موږ ګورو دیاړی نه، زموږ د مزدور په 100 روپو دیاړی کار نه کېږي. ماښام هغه بچي جاړي چې موږ په دې څه کوو. او دلته موږ هم مجبور یو که نه چې موږ اخر دې باندې کوو څه چې دلته چې دوکاندار له ورشو هغه وایي مال نه خرڅېږي. که موږ د سرمنو والا ته راشو وروره سودا نشته دی، هغه وایي شته نه، هغه سره ملاوېږي نه، دلته اخلي نه. نو موږ اخر د حکومت ته دا یو څه کوو، عرض کوو یو برای مهرباني چې موږ ته لږ وګوره، زموږ د غریبۍ ته وګوره. زموږ چې سهار نه کښېنو خپې هم بند دي، لاسونه هم بند، نظر هم بند، او ټول نګرانۍ کوي والله الله. خو سره خپل ذکر هم کوو، خو دا دی چې موږ له دومره سره کوي چې زموږ د بچو پیسه کېږي که نه. یا سرمایه‌داري چې په 3000 په 15000 هغه سپلۍ خرڅوي، نو که هغه ټیکس ورکړي نو هغه پرې پروا نشته. خو زه په کوڅو کې ناست یم، نو په ما باندې ټیکس دي، نو په ما خو زور راځي که نه، ما 1000 روپۍ دی، نو په 1000 کې زه څنګه 1500 ورکړم. زه دا سوال کوم، دا جاري کوم، محنت کوم د خپل د مشرانو ته چې وایي موږ باندې لږ رحم وکړئ، لږ نه لږ ډېر رحم را باندې خیر وکړئ چې زموږ هم د دې بچو دا روژه ماتې پې وشي. خو دا چې خلک به تاسو به خپل هم لیدل، مخکې به خلکو 3 لفافې نیولې وې، لاس کې به ماشومان به خوشحاله. اوس د موږ نه مغلې جوړ شوي، بس په څادر هم تاو کړې، پټ روانې غریب کور ته. هلته اوس نشته که نه، بیل ورکړو، کرایه ورکړو، پکې موږ پکې کم شی وکړو. نو برای مهرباني زه تاسو ته دا سوال کوم چې زموږ د حکومت ته دا پکار ده چې دا موږ باندې خپل رحم وکړي. د دوی وینا ده چې د پېښور شهر کې دننه چې کوم مزدوران دي د سپلۍ د جوړولو چې کوم لیبر 3000 پورې تعداد به زیات کېدی شي. دوی وایي چې دغه مشکل زموږ دغه دی چې کوم په سرمنه باندې یا په نورو شیزونو باندې کوم ټیکس لګېږي، چې هغه ټیکسونه را کم کړي. د هغې د وجې نه بیا موږ ته چې دی ټیکهدار چې کله مال راوړي نو د هغه مال ریټونه د هغې سره جګېږي او بیا مخکې په خرید و فروخت کې ورته مشکلات پیدا کېږي. رمضان شینواري، پیام خیبر.